د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې معجزې وي، خو د ټولو نه غټه معجزه چې ده هغه قرآن کریم دی. دا یوه ابدي معجزه ده او تا حیات په دا قایم او دایم وي. قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه غټه معجزه وه، او دا د الله تبارک و تعالی په دې امت باندې یو فضل او احسان دی چې په دې موقع مونږ بچي د قرآن حافظان نکړل او علمام نکړل، دا به ډېره لویه بدبختي وي. معجزه نور څه ته وایي؟ زه یو 2 ورځې مخکې یو مدرسې ته لاړم، هغې مدرسه کې زما طلبه ته تقریر و. ماشومانو د مدرسې چې ما تقریر وکړو، ماله یو ماشوم راوغوښته، وی مولي صاحب دا د قرآن حافظ دی او د په یوه ورځ کې ټول قرآن استاز ته په یادو واورو. دې نه بله غټه معجزه شته؟ قرآن کریم کې 23 لاک حروف دي، 30 لکه حروف دي پکې، او یوه دومره معمولی وړه سینه 23 لاک حروف محفوظ کړل او په یوه ورځ کې استاز ته ټول قرآن په یادو باندې واورو. دا معجزه د معجزه، دا الله داسې وړو وړو ماشومانو ته یادوي. دا وړې وړې سینې الله د قرآن حاملې ګرځوي. تکړه شی او بچي مدارسو ته کېنوئ. خوش قسمته خلق دی په مخه ورته حافظان بچي میلاوي. ما د داسې حافظ نم امتحان اغستی دی چې ما ورته ځای ښودلی دی، یوه کرخه سبق مې ورته د قرآن منځ کې وښودو چې وایه. هغه حافظ راته وایي ما صرف نیمه کرخه سبق هغه ته ووي، هغه راته وایي پلانکې صورت، پلانکۍ پارا، پلانکۍ رکو، پلانکۍ صفا، پلانکۍ آیات او پلانکۍ کرخه، او بیا د قرآن تلاوت شروع کړو. نن حافظانو ته د قرآن کرخې یادې دي. الحمدلله. ته حافظ ودروا، تاله مشره لاس کې قرآن در کوم، دلته د قرآن حافظ درته ادروم، او تا توام تپوس وکا، ته په خپل اختیار په قرآن کې منځ راواړوه، ته آیات ووایه او د هغه ځای نه به انشاءالله حافظ قرآن تا ته رکوع ښیي، صورت به ښیي، آیات نمبر به ښیي، صفحه به ښیي، کرخه به ښیي، او بیا به د قرآن تلاوت کوي انشاءالله. دسی دا قرآن الله بچو ته دسی یاد کو. دا د دې امت یو مهربانی ده پې د الله د طرف نه، یو احسان دی پې. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې میدان محشر کې ودرېږي، یو لویه امتیازي نښه به د دواړو جهانو سردار داوي چې رستو به پسې د حافظانو یو لوی جماعت رواني. دا به بل پیغمبر پسې نه وي. حافظانو د امام الانبیاء خصوصي نښه ده او ستاسو یو عزت دی چې ټول د قرآن حافظان به په امام الانبیاء پسې شاته رواني. ځکه بل امت کې د قرآن کریم د آسمانی کتاب حافظ نو. دا خو الله په تاسو مهرباني وکړله. د تورات حافظ په مخ د ځمکه نو د پیغمبر نه علاوه، د انجیل حافظ په مخ د ځمکه نو د پیغمبر نه علاوه، د زبور حافظ په مخ د ځمکه نو د پیغمبر نه علاوه، او الله په دې امت کې امتیان د آسمانی کتاب حافظان